دا داسې معجزه ده چې موسی علیه السلام مبارک کله رب سره هم کلامي وکړه او رب سره وګړېده او خوند یې وله ورکړه. رب خبرې کوي او خوږې به دي. په قرآن کې چې انسان ورته وګوري رب خبرو ته څومره خوږې دي، دومره خوږې دي چې زر کرتې په هغې باندې زما ستا زبان لوند شي، شروع یې کړو ختم یې کړو، شروع یې کړو ختم یې کړو، وختونه ختم شي، خو قرآن سره زما ستا ذوق او مینه او محبت نه ختمېږي. چې کله په دغې خوږو خبرو باندې اموخته شو نو رب دې یو مطالبه وکړه، دغه نقطې ته فکر وکړه. رب دې وویل ربه خبرې به دومره خوږې دي، دیدار به له څومره ښایسته وي، څومره به ښایسته وي. نو چې رب ځان سره موسی علیه السلام مبارک په خبرو عادت کړ او د خبرو خوند یې واخیسته، رب دې مطالبه د دیدار کړه. امام الانبیاء مبارک دومره لویه هستي ده چې موسی علیه السلام مبارک ته خو رب وفرمایل چې دا د خبرو خوند، د خبرو لطف، د خبرو مزه، بس په دې باندې صبر وکړه. خوند خو د وخت مخکې تګ غواړي، مخکې دیدار غواړي، خو بس په دې باندې صبر وکړه. موسی علیه السلام مبارک لن تراني ته به نشي کتلی، په تا کې دا قوت نشته، سره د دې چې کلیم یې، سره د دې چې صاحب کتاب یې، صاحب شریعت یې، ډېر کرتې 400 کرتې رب العزت د طرف نه جبریل علیه السلام مبارک موسی علیه السلام له راغلی دی، رب ورسره دا رابطې کړي دي. ورته یې چې په کلام باندې صبر وکړه، بس کلام نه اوس ما خبر نه خوندونه او مزې اخله، دیدار مطالبه وکړه. دیدار ته نشي میلاویلی، دیدار ته دسمان نشي کړی. د کلام نه پس چې د کوم شي طلب موسی علیه السلام مبارک کړی و، رب منع کړ. هغه څیز حضور مبارک په خوب کې دی، رب له طرف نه بغیر د غوښتې نه محمود علیه السلام ته هغه دیدار میلاوي. موسی علیه السلام چې په خبرو باندې کوم ټیپ اخلي چې رب کریمه خبرې دی او خبرو نه پس زه دیدار غواړم، رب منع کړه. ته زما نشي کتلی، ته زما دیدار نشي کړی. دا هغه معجزه ده، قسم دی که محبوب علیه السلام غوښتې ده. حضور مبارک مطالبه پکې نشته. قرآن فرمایي، قرآن آیات ته وګورئ، ومنکرینو چې محبوب علیه السلام ویلي وی چې زه تللی یم بیا انکار وکړئ. نبی علیه السلام ویلي نه، رب یې چې محبوب ما بولی، ما ځان ته رابللی. نو د معراج واقعې نه انکار دا د حضور مبارک د قول نه انکار نه دی، دا د رب قول نه انکار دی. په آیات کې رسول الله کله ویلي چې زه تللی یم؟ رسول الله خو نه ویلي، رب وایي چې ما بولی، ما سیر کړی، ما اسراء، ما معراج، ما راغوښته او ما بولی. رب فرمایي نو هغه څیز چې موسی علیه السلام ته ډېر انتظار کړی او ډېر غوښته خو رب نه ورته میلاو نه شو، هغه څیز حضور مبارک په بستر باندې پروت دی. جبریل علیه السلام مبارک راځي ورته فرمایي حضور مبارکه چې موسی علیه السلام د کوم شي مشتاق و چې رب ستا وینم یا رسول الله، رب نه دی مشتاق دی چې رب یې چې ما دی راوله چې زه محمد رسول الله وینم. نو چې دیدار غواړي هغې ته موسی علیه السلام مبارک وایي، او چې دیدار رب ورکوي هغې ته محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم. نو په دغې شپه باندې دغه عظیمه معجزه سفر د معراج قرآن کریم مبارک کې د هغې اثبات، په صحیح احادیثو کې د هغې اثبات، هغې نه هیڅوک انکار نشي کړی. کله انسان د معراج د سفر په واقعي انکار باندې
په بعضې حصه باندې انسان کفر ته وځي، بعضې حصې په انکار باندې انسان اسلام نه خارجېږي، بعضې حصې په انکار باندې نعوذ بالله انسان ضال مضل ګرځي، ګمراه ګرځي، بېدینه ګرځي، مبتدع ګرځي. دی وجنا دا زمونږ ایمان دی چې دیدار الهي دا حصه او برخه دا قسمت او نصیبه حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام مبارک.